زمان خلک نن سبا دې خبرې نه یریږي. د یو مشهور حدیث دی چې مالدار به د غریب نه 1500 یا 15000 کال وروسته جنت ته ځي. نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي وایي ما د نبی علیه السلام نه ورځ واوریدل چې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه با په قلار جنت ته ځي. رینگتے ہوئے جنت جائے گا. مطلب دا چې دومره په قلاره بځي چې د هغې د مال حساب به کیږي. او ښه خبره ده الله تعالی ورته دومره مال ورکړلی مال چې د هغې حساب کوي. دا خو څه ګناهونه نه دي چې بس معاف او ځه. دا خو مال دی چې خدای پاک مال ورکړلی د خلکو سره نیکیانې کړلي د خلکو سره مرسته کړله د کونډو سره د یتیمانانو سره د معذورو سره د خلکو سره مرسته کړله. نو څنګه خو د ګناهونو شانتې خو بس داسې نه چې بس ځه جنت ته ګناهونه دي معاف. دا خو به ورته الله تعالی د یوې نیکۍ بدله ورکوي ځکه خو به لیټ جنت ته ځي. نو دا یو خبره ذهن کې کېدو چې دا خبره حدیث دی خو دې خبرې سره اګري کېدل نه دي پکار چې یار غریبانان به جنت ته ځي او دا مالداران به پاتې وي. نه دا خبره ټیک نه ده. پکار دی چې منګه مال ښه ډېر وګټو. څومره ډېر چې د مسلمانانو سره مال وي مسلمانان به کامیاب وي. په دنیا کې نن سبا د مال کمپټیشن دی. چا سره چې څومره ډېر مال ورسره دی هغه هغومره مخکې دی. دنیا چې کوم دا دارالاسباب دی په دې کې چې څومره تا سره اسباب سیوای هغومره به ته مخکې روانې ګروتینګ به کې. په دنیا کې به ستا مانګي ستا به د خبرې زوري چې ستا سره مال نه ته هیڅ هم دی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به چې کله جنگونه ته تلل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جنگ ته تو څومره جنگونه داسې دي چې د الله رسول علیه السلام به اعلان وکړو چنده راوړئ. صحابه کرامو به چنده راوړه د چا سره به چې مال دولت و هغې به ډېر زیات مال راوړو. نو دا خو په دغه باندې جنګونه کېدل. جنګ خو یوازې په دې نه کېدو چې ته ذکر کوا یا د تلاوت کوا. جنګ خو په توره باندې کېږي په اس باندې کېږي په زغره باندې کېږي. نو دا خبره بالکل غلطه چې مال دولت مه ګټئ بلکې صحابه کرامو ته وګورو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مالدار څومره مالدار و. دا دومره مالدار صحابي و چې روایتو کې راځي دا چې کله وفات شو نو د دې بیبیانو ته چې کوم میراث پاتې شوی و نو یوې بیبي ته 1,00,000 دینار په میراث کې پاتې شوی و. دا دومره مالدار صحابي و. د ده چې کله میراث تقسیمېدو نو د چې کوم د سونې چې کومې خښتې وي د سونې چې کوم کمرې وي د هغې په ماتولو کې چې کوم خلکو کار کوو د هغې په لاسونو کې پولې راختلې وي. دومره مال ورسره و. هغه سونه دومره ډېره وه چې کوم کسانو پکې کار کوو د هغې په لاسونو باندې پولې راختلې وي. د ده د وفات په وخت کې د ده سره 1,000 خانو 100 اسونه او 3,000 بزې پاتې شوي وي. او په یو روایت کې راځي چې د دې 16 ټن سونه د ده په میراث کې پاتې شوي وه. نو چې کله د دغه سونه چې کموه هغه کم کسانو راوسته د هغې په لاسونو باندې پولې جوړې شوي وي. دا دومره مالدار ترین صحابي. نو د دې مال چې کمونو هغه 32 حصې جوړې کړې وي او په هره حصه کې 1,00,000 دینارو او 15,552 کیلو سونه وه. او یو مشهوره واقعه ده د دې باره کې چې کله دا مدینه منورې ته مسلمانانو هجرت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې یو مواخات چې کوم هغه ورورولي وه قایم کړې وه. د ده په حصه کې چې کوم صحابي رالو د هغه نوم مصعب بن عمیر رضی الله عنه. مصعب بن عمیر رضی الله عنه په خپل یو ډېر مالدار صحابي و. وایي دی د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته وی زما او ستا خو هسې مواخات جوړ شوي دي. زما 2 بیبیانې دي. یوې ته به زه طلاق ورکم او هغه به ته په نکاح کې واخلې چې کومه ستا خوښوي. او دویم زما چې 2 کورونه دي یو ستا شو یو به زه استعمالوم. مطلب زما چې کوم مال دی هغه به ستا سره تقسیم کړم. نیم به زما شي نیم به ستا شي. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ورته نه وی چې بس ټیک ده یو بیبي ما ته راکا نیم مال ما ته راکا کور ما ته راکا. نه
بلکې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ورته وی ماته د بازار لاره وښایه او د بازار لاره ورته ښیي او ځي او په بازار کې هغه کاروبار شروع کوي. سلک ټیم پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د په جسم باندې د واده هغه آثار ولیدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی عبدالرحمن واده دې کړل؟ نو دا ورته په جواب کې وی چې او د الله رسول علیه السلام د انصارو یو زنانې سره ما واده کړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ولیمه خو به دې کړې وې او ولیمه وکا. نو دا ولیمه کوي او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې د ولیمې هغه خوراک کوي. او دا یو داسې صحابي دی چې 4 ځله د خپل نیم مال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړل صدقه کړی دی. 4 ځله د الله رسول علیه السلام په خدمت کې حواله کړل چې دا ته د الله په لار کې تقسیم کړه. او یو مشهور حدیث ته د دې باره کې و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره تلل او اعلان یې وکړو چې چنده وکړي. نو دې صحابي ډېر زیات مال راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اے عبدالرحمن کور دې څه پرېښود دي؟ نو دا ورته په جواب کې وی چې او د الله رسول علیه السلام نیم مال مې راوړل او نیم مې پرېښودلی. و یو ځل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویم چې اے د الله نبی علیه السلام زه په الله تعالی ته څنګه نږدې شم؟ نو نبی علیه السلام ورته وی السابقون الاولون سره ته تعاون وکړه، ته ورسره مرسته کوه. نو دی یو صحابي ته 400 دینار په تحفه کې ورکړو. السابقون الاولون د جنگ بدر چې کوم صحابه کرامو ته د 400 دینار په تحفه کې ورکړو. او په روایتو کې راځي چې 10,000 غلامان د آزاد کړل. ورځ په کې راغلی چې د ورځې 10 غلامان هم آزاد کړل. د یو داسې صحابي چې کله عمر رضی الله عنه وفات کېدو نو د یو شپږ داسې جلیل القدر صحابه کرامو کمیټه جوړه کړه چې هغه به د خلافت هغه د یو صحابي ته ورکړي. نو په دې کې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هم او حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه نور 2 صحابه کرام چې کوم هغه خپل عہده یو بل ته ورکړي. یو صحابي خپل عہده چې کوم هغه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته ورکړه. نو 3 صحابه کرام پاتې شو. دغه 3 صحابه کرامو کې عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د خپل عہده نه دستبردار شو چې زه خلافت نکوم. 2 صحابه کرام پاتې شو. دغه په منځ کې بیا داسې کارو چې دغه خلافت کولو، دغه خلافت جوړولو. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دغه دواړه صحابه کرام حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه کېنول او مشوره وسره وکړه چې کوم یو د خلافت ډیر حقدار دی. نو چې مشوره کړه وکړه نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته خلافت ورکو او د ټول نه اول بیا ته د عثمان رضی الله عنه په لاس باندې خپل وکړو. دې ته 2 ځله د خلافت هغه موقع ملو شوی دی چې خلیفہ شه. خلافت د چرته هم نه قبول کړي. او نن سبا زمونږ د خلکو چې د چا سره سلګډي روپۍ وشي بس بیا مشري غواړي، ځان له عزت غواړي او د خلکو د چمګاونو د کلی علاقې بیا یو غټ سړی ځان غني چې زه خو ډېر غټ سړی مزه کې زما سره خو مال لې. خو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه 2 ځله ورته خلافت موقع ملاو شو د خلافت نه کړي. نور په صحابو کې د دې شانته مالدار صحابي بل یو هم نه. او یو ځل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ټول ورځ روزه نیولې و او چې کله ماښام شو د جماعت ټیم شو دسترخوان حاضر شو، په دسترخوان باندې ناسو او چې کله دسترخوان ولدو خوراکونه ولدو خوراک به ډېر تکلفي نه و. دا خبره ذهن کې کېدو د صحابه کرامو خوراک چې کوم هغه ډېر لګژري نه و څنګه چې نن سبا زموږ په جماعتو کې کم څه وي. خو بیا خوراک چې کوم نو هغه لږ خوراک خو. نو چې کله عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا خوراک ولدو نو سترګو نه اوښکې روانې شوې او وی
چې زه د مصعب بن عمیر رضی الله عنه نه بهتر و هغه چې کله وفات شو نو د هغې په کفن به چې موږ سر ته زور کوو نو خپې به ښکاره کېدې او چې کله به موږ خپې پټولې سر به ښکاره کېدو. دغه شان حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو د هغې نه موږ بهتر یو. نو هغه روژه ماته یې ونکړو او د هغه روټۍ نه پاڅېدو. وګورئ چې د روژې نه پسې خوراک پرېښودو د الله تعالی د یېرې نه. حدیث مبارک کې راځي ترمذي شریف حدیث دی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. و یو رښتونی او امانتدار تاجر چې کوم دی وایي هغه به د قیامت په ورځ د صدیقینو سره د شهداو سره وي. نو دا وړه خبره ده. د قیامت په ورځ به یو تاجر دا د شهداو په سب کې پاسي د شهداو سره به ولاړي د صدیقینو سره به ولاړي او د انبیاء کرامو سره به ولاړي. دا څومره د اعزاز خبره ده. او دا داسې یو صحابي و یوازې مال دولت نه بلکې داسې یو صحابي په جنگ بدر کې شریک شوی دی په احد کې شریک شوی دی په غزوه خندق کې شریک شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره غزوات دي حضرت عبدالرحمن بن عوف پکې شریک شوی دی. او بل یو مشهوره واقعه چې موږ یې اورو چې په یو جنگ کې هغه دوه ماشومانو ابو جهل قتل کړو. نو په هغه جنگ کې چې کوم دوه ماشومانو ابو جهل قتل کړو نو هغه دوه ماشومانو په منځ کې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ولاړو. هغه دوه ماشومان چې کوم خبرې کوي هغه د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سره کوي. او د د مالدارۍ او بل واقعیا و یو ځل داسې کار وشو چې په مدینه منوره کې طوفان شو خاورې وي دوړه وه. خلکو تپوس کاوه دا څه چل دی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها د خپل دروازې نه را بهر شوه او تپوس یې وکړو دا دوړه د څه ده. نو چا ورته وویل چې د حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه قافله راغله مال چې کومه قافله وه هغه راغله. دومره غټه قافله وه د مال چې په مدینه منوره کې دوړې شوې. او د هغې عبادت وګورو چې په مونځ کې په للهیت کې د الله تعالی نه په یېره کې د هغې څومره غټ داستانونه دي. یوازې مال نه بلکې دین هم. او نن سبا چې چا سره لږې روپۍ وشي بیا الله تعالی هیر کی او بیا دین هیر کی.